پاکستان کې سیړونکي وایي چې پاکستاني رسنۍ په ځانګړي ډول ټلویزیون چینلې زیاتره خبرونه خپروي چې خپل کاروبار او ګټې ترې ترلاسه کړي، د خپل ریټینګ یا درجه بندۍ سیوا کولو دپاره په خاصه ایجنډا لګیاوي او زیات خبرونه د غټو ښارونو لکه کراچي، لاهور او اسلام آباد خپروي، د چرته نه چې ورته اشتهارونه ترلاسه کیږي. د پوهانو په وینا د پاکستان ټلویزیون چینل د غټو ښارونو خبرونه خپروي، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې څوک نوم خم نه اخلي یا د خلکو بنیادی مسلې د پامه غورځول کیږي. د چینلو مالکان چینل چلوي، د ایډیټر یا مدیر اداري نشته، هر څه د مالکانو په خوخه چلیږي. سیړونکي وایي چې بله مسله د خبریالانو ده چې په لرې پرتو سیمو لکه د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع او بلوچستان جرنلستان هلته د بېلابېلو اړخونو نه د فشار سره مخ وي، هر خبر ورکول هم نشي. د جرنالیزم استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي په حقیقت کې د مطبوعاتو یا رسنو کار پوهاوی خورول دي، خو په پاکستان کې په ځانګړي ډول د ټلویزیون چینلو د پوهاوی په خورولو کې کردار کم لیدل کیږي. په خبرو کې نوموړي وویل چې په پاکستان کې چې شخصي ټلویزیون چینل راغلي دوی ځان د ریټینګ یا درجه بندۍ سره تړلي دي، داسې پروګرامونه خپروي چې خلک یې ډیر وګوري او اشتهارونه ورته ترلاسه شي او په څو ښارونو درجه بندي کوي. د نوموړي په خبره دویم سیز د اسټابلیشمنټ په شار دی او د ټي وي چینلو مالکان پیسې نه خرڅ کوي، د سیاسي بحثونو پروګرامونه کوي، سیاسي خلک په خپلو کې جنګوي، خلک یې ګوري ورته خوشحالیږي. په پاکستان کې یو ټي وي چینل خو ایجنډا جوړه کړي، یو چینل هرروز د عمران خان خلاف مواد رايوځای کوي وړاندې کوي او بل چینل دا ذمہواری په سر اغستی چې د عمران خان خاري خبره ته جواز وړاندې کړي او مخالفین یې پناه کړي. د انګریزي ژبې ټریبیون رسپانې مدیر یعنی ایډیټر نوید حسن وایي چې پاکستانو رسنو خپل پام ټول غټو ښارونو په لا اړولې، لرې پرتې سیمې او د امنیت په اړه حساسو سیمو لکه بلوچستان پخوانی پاټا ته په خبرونو کې خغزه او پام نه ورکول کیږي. نوموړی دا هم وایي چې ټي وي چینلو ته سیاسي خبرونه ارزانه پریوزي. نوید حسین زیاته کړه چې پاکستاني رسنۍ د سنسرشپ له وجې همداسې ډېر خبرونه نشي ورکولی کم چې د پوچ په ضد وي او دلته اوس ډېر رسنۍ د سلف سنسرشپ یا خپل ځانه خبرونه ودروي. د مثال په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د تحریک لبیک چې په ټول ملک د خپلو جایزو غوښتنو لپاره غټې جلسې وکړي خو په پاکستانو رسنو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 پاکستان کې